او دلته صحابه کرام ته سړی حیران شي دې دا ویلي وي چې دا ولې تاو شوې او دا څنګه تاو شوې او دا څه شی نه دا خبرې په صحابه کرامو کې نه وي بس حضور مبارک را تاو شو صفونو کې ولا ځای ورکړ پیغمبر علیه السلام مخ مبارک داسې مخ یې داسې وګرځاو بغیر د چون چلاو د سوال نه ټول صحابه کرام پیغمبر علیه السلام اگر سبا زمانے کی وکار رسول داری ولیوں کو داری سنگوں کو دانوں کو کار صحابہ کراموں کی باوی کی دا خبر ہے دو رکعت شکم دے مسبیحین بیت المقدس پر طرف آنیو شو دو رکعت مسبیحین دا بیت اللہ شریف بیا شکل دا کور دا ام بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ دا کور چھ دے دوستو بیا مسجد کو گرزے دا پاگے بادے شکون جماعت جوڑ دے دنم کو مدینہ منورہ کی انسان 5 نمبر گٹ یا 7 نمبر گٹ باندې اوسې سیدھی دا پیدل انسان تللی شي هلته یو مسجد دی او چې کله مسجد تعمیر شو هغې لپاره یې مونږ یو د مسجد قبلتین د دوو قبلو والا مسجد دا هغه مسجد دی چې 2 رکعته پکې بیت المقدس په طرف باندې شوي دي او 2 رکعته بیت الله شریف په طرف باندې شوي دي هغه تحویل د قبلې راغی هغه بدلون د قبلې راغی نبي علیه السلام په دې باندې ډېر زیات خوشاله شوی دی د یهودیانو اهل کتاب یهودیان او اهل کتاب عیسیان د هغوی د پیغور نه او د هغوی د طنز نه او د هغوی د تمسخرو نه او د هغوی د خبرو نه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک عذاب شو او چې کله دا تحویل د قبلې راغی قبله چینج شوه زما او ستا لپاره به دا قبله بیت الله شریف تر قیامت پورې دا بیا نه بدلېږي 12 میاشتې یا 14 میاشتې بېشک پیغمبر علیه السلام هغې طرف باندې لمونځ کړی دی خو بس دا بدل شوه دا قبله دا چې کله بدلېده دا د روانه میاشت چې کومه د شعبان المعظم څویمه هجري وه دویمه هجري وه شعبان المعظم میاشت وه او د هغې 15مه ورځ وه کتابو داسې لیکلي سیرت النبي وغیره چې دا خدای پاک جل جلاله دغه عظیمه واقعه چې په دین اسلام کې چې تحویل د قبلې دی خدای پاک په دغه میاشت شعبان المعظم کې کړې ده او د دغې میاشتې فضیلت یې نور هم زیات کړی دی د دغې میاشتې اهمیت یې نور هم زیات کړی دی او بیا بعضې داسې صحابه کرامو چې په اطرافو کې د هغوی جوماتونه لکه مسجد قبا او مسجد جمعه او دا لکه مسجد قبلتین سره پخوا او شا کې جوماتونه دي نو داسې کسان چې هغوی ته دا خبره تحویل د قبلې دا خبره یې ورته نه ورسېدلې چې داسې حکم راغلی ځکه چې په هغه زمانه کې د کس د خبرولو دپاره چې کوم ذرایع دي هغه خو یا زیات نه زیات هغه خط و سورلی نه وي او دا خط به بیا رسېده او ډېر ټایم به په هغې کې لګېده خو صحابي چې په دغې کور کې پیغمبر علیه السلام مبارک سره لمونځ وکړه دی مبارک فرمایي چې زه راووتم او مازدیګر لمونځ تېر دی بل جومات ته ورسېدم په هغې کې ما صحابه کرام وکاته چې صحابه کرام اوس هم بیت المقدس په طرف باندې د مازدیګر په مانځه کې بیت المقدس په طرف باندې ولاړ دي دغه صحابي بشر فرمایي چې ما ورته اواز وکړه چې ای صحابو قبله چینج شوې ده تحویل د قبلې راغلی دی تاسو بیت المقدس نه واوړئ بیت الله شریف په طرف باندې دا صحابي فرمایي چې څنګه ما اواز دغې صحابو ته وکړه چې قبله چینج شوې ده هیڅ چون چلا یې نه کړې سلام یې نه ګرځولی ما سره څه خبره نه کړې ما نه څه سوال نه کړی چا ویلي دا یې نه ویلي بس ما حواله ورکړه چې نبي علیه السلام فرمایي قبله بدله شوه بلکل تاسو اپوزټ سایډ باندې واوړئ شمال په طرف باندې ولاړ یې جنوب په طرف باندې ودرېږئ دا صحابي فرمایي چې د مازدیګر په لمونځ کې ما اواز ورکړه اواز سره د امام نه وخت نه اخر پورې ټول صحابه کرام بیت الله چې سلام وګرځېده نو بیا یې وایي چې داسې څه حکم راغلی ورته وایي چې او ماسپښین لمونځ کې دا حکم راغلی پیغمبر علیه السلام باندې او دغه تحویل د قبلې دا په دغې شعبان المعظم په 2مه هجرۍ کې دا عظیم واقعه وشوه دا هم زموږ ده ځکه عظیمه او لویه په دې باندې چې په صورت بقره کې په 2مه سپاره کې باقاعده خدای پاک جل جلاله آیاتونه نازل کړي 3 آیاتونه خدای پاک جل جلاله هغه نازل کړي دي ځکه دا یو لویه واقعه وه یو عظیمه واقعه وه چې په 2م کال د هجرت باندې شعبان المعظم ته خدای پاک جل جلاله وکړه